رحیم خاص مہربان دے الحمد طول صفتنا دا الوہیت للہ خاص اللہ لردی رب العالمین چپالن کے دے دا طول مخلوقاتو الرحمن عام مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے سورة الفاتحہ دا اغا القرآن چورتوی دا اغا سورتو تاسو خلاصہ کے اوردل چھ الحمدللہ اتوی دعوت سورت فاتحے الحمدللہ دعوت توحید دری دلائل با ذکر کی اول دلیل ذکر کرے رب العالمین صفات دو الوہیت خاص یو اللہ لردی اللہ سبحانہ وتعالی سر پدی صفاتو کی یو نبی شریک نہ دے یو ولی شریک نہ دے یو پیر فقیر جوندے مڑے جن فرشتہ ونا گٹا لٹا اس چیز اللہ سر شریک نہ دے للہ اول دلیل پہ ذکر شو رب العالمین دا تمام کائنات مخلوق تربیت کے ان کے یو اللہ دے نو کلچ تربیت کے ان کے یو اللہ دے بل سوک نہ دے نو الحمدللہ دا الوہیت دا صفات و مستحقم صرف و صرف سوک دے لکہ رب العالمین دا کائنات تربیت کے ان کے بید اللہ نہ بل سوک نشتا نو کلچ تربیت کا ان کے بل سوک نشتا نو الحمدللہ دا الوہیت دا صفات و مستحقم بل سوک نشتا دا پہ دلیل شو دا در کافی دلیلو اس دویم دلیل ذکر کئی الرحمن الرحیم عام مہربانا او خاص مہربانا دا یو رب العالمین دے پدے کائنات کے ببل دا سے یو ہستی پیدا نکی چھ داغر رحم داغر فضل داغر انعامات دا اللہ سبحانہ وتعالی انعامات تغرسی نو چھ دا اللہ سبحانہ وتعالی پشانت رحمان و رحیم ذات نشتا نو دا دلیل دے پداوا چھ الحمدللہ دا الوہیت دا صفاتهم بالمستحق و حقدار و حقدار نشتا او داو گورے قرآن پسمر ناشنا انداز کی اللہ سبحانہ وتعالی خبر توحید بیانی دا خبر واضح کی دے خلقو تا دا رب العالمین ولی وی گورے دا بادشاہ خبر دیر قیمتی خبری تا سو کتری چاہتا بادشاہ بے ضرورت خبری کی او خلق دا بادشاہ خبرو تا وگم تی تسو سوچو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو صحیح بادشاہ دے مالک الاملاک ورطوئی مالک یوم الدین ورطوئی دا آغا خبری سنگ با پزل کی دیشی خوایو چھ دیو یو خبر کی حکمت صدے نو دی عوامو نازکل کل تپوس کو میں اللہ سبحانہ وتعالی دی قرآن کی ہوئی چھ رب العالمین زرب العالمین یم تاسو طالبانو تبم دا پتوی کہ نبوی چھ اللہ سبحانہ وتعالی دا جملہ دا صدا پارا فرمائے لے دا اللہ سبحانہ وتعالی ولی فرمائی چھ رب العالمین زد کائنات پالون کے یم تربیت کے ان کے دا جملہ ولی فرمائی دی کہ دا اللہ سبحانہ وتعالی سا حکمت دے آخو بادشاہ دے خبروں کی کمال دے دا بادشاہان و بادشاہ دے قیمتی خبری کی دیر ٹکی کی دا اللہ سبحانہ وتعالی سا مقصد دے چھ مسلمان یا بدی پسیزان کڑی دا رب العالمین چکے اللہ سر پارا فرمائے لے دے جواب دا دے چھ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی چھ زرب العالمین یم تمام کائنات تربیت زکم نو زمان بغیر بلسوک تربیت کو ان کی نشتا نو سمطلب چھ زمان بغیر بل تربیت کو ان کی نشتا نو اید آدم بچو اے زمان بندگانو الحمدللہ زیو دا سے ہستیم چھ پاسمانو نو زمکہ کی
پخپل صفاتو کے ځان سره څوک شریک نه منم. دا د الله مقصد دی په دې خبره کې. رب العالمین کې د الله مقصد دا دی مونږ ته ښیي چې ګوره ما سره شریک نشته. بیا ښیي دا خبره بیا واضح کوي الرحمن الرحیم. زما رحم چې وورې د خلکو رحم به دې هېر شي. زما رحم چې ووینې د هغه مور رحم به دې هېر شي. کومې مور چې 9 میاشتې په دې خېټه ګرځولې دې نه لوی رحم بل چا کېدی شي؟ کومې مور چې سړی په دې خېټه ګرځولی دی یو ماشوم مور ته وی مور ستا په ما څه احسان دی ته څوک یې؟ هغه مور ورته یو ډېره دردمنده خبره وکړه. وی مور بچی زما ژوند دا و چې ته ما 9 میاشتې په خېټه وساتلې 2 کاله مې بیا په غېږ وساتلې باقي ټول ژوند دې په دې زړه کې ساتمه. د زما تا سره تعلق دی د مې تا سره مینه ده د مې تا سره محبت دی. 9 میاشتې دې مور په خېټه ساتي 2 کاله دې بیا په غېږ کې ساتي په لاس کې دې ساتي ګوزۍ دې نه بیا دې د دې نه بعد ټول عمر په زړه کې ساتي. په مور یو څیز خوږ نه لګي بچي ته ورکوي. د مور دغه زړه وي بچي لوی شي ښځې وموکي خپل بچي وموشي خو مور او پلار د دنیا په خوشحالۍ نه پوهېږي. بس د خپل اولاد د غمونو وله ګیره سپینه کي سر وله سپین کي بس په دې کې بوډاګان شي دنیا نه پناه شي. الله فرمایي زما رحم چې واورې دا سپین سرې مور به دې هېرې شي. الله فرمایي زما رحم چې واورې دا سپین ګیره پلار به دې هېر شي. الرحمن مبالغه ده مبالغه الرحیم مبالغه ده دې ته اوزان د فعلانو وایي. الرحمن الرحیم دا مبالغه والا اوزان دي. صيغه د صفت دي صيغه د صفت کې بیا مبالغه. الله فرمایي رحم بپلارم کوي رحم بمورم کوي رحم برورم کوي رحم ببادشاهم کوي خو الرحمن دا ټول رحمتونه چې را جمع کړي او دې له 10 کې ضرب ورکړي دا شاته پاتې شي برکم رحمتونو ترسي دغه ذات د رحمان وي. اغه ذات یو مطالبه کوي زکه تا باندې دا رحمتونه کوي چې ته دا عقیده جوړه کړې چې الحمدلله صفات د الوهیت الله لري دی بې د الله نه زما حاجت سره کوونکی څوک نشته زما د عزت ذلت مالک څوک نشته زما د حاجاتو سره کوونکی نشته. دغه یو رب دی چې دته به جاړم جاړم جاړم. دغه یو دروازه ده دا به زه ټکوم 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 یو ورځ به دا دروازه ما ته کولاو شي ما ته به ووایي ای زما بنده ته ما نه څه غواړې زه به رب ته خپل دربار د رب دربار کې خپل حاجت سر کم. الله به ما له دومره څه راکړي چې تمامې دنیا نه به ما بې پروا کړي. دې دوی الرحمن دا د الله سبحانه وتعالی هغه اهم صفت دی. دې کې د کثرت معنی پرته ده. الرحمن ډېر ډېر رحمتونه کوي. الرحیم همیشه یې کوي. الرحمن څه معنی شوه؟ ډېر ډېر رحمتونه کوي په یو ټایم سم ډېر په سړي وکړي. الرحیم او همیشه یې کوي ستړي کېږي نه ختمیږي نه بندېږي نه همیشه رحمتونو والا ذات ته وایي رحمان. د دې د رب العالمین سره مناسبت څه دی؟ ډېرو باریکو کې نه ورځو بیا درس ډېر کافي اوږدېږي خو یو نقطه په دې باب کې دا ده مخکې ووایي چې زه رب العالمین یم د دې تمام کائنات رب یم اتل زره نه زیات عالم زیات مخلوقات بیا د هر مخلوق کروڑ کروڑ پورې افراد بیا د اتل زره عالمه په یو کې کروڑ کروڑ دا عرب کی رب نه برابر بندگانو ته تربیت ورکول خوراک ورکول دغه رب العالمین فرمایي زیم ذهن کې خوراله چې دا ډېر لوی ذات دی دا خبره یقیني شوه خو چې دا دومره لوی ذات دی نو اوس به د سره خبرې څنګه کوو دنیا کې خو چې وزیر اعظم چیرمین شوی به هم لاني
چیرمن سره خوا کې به چې د سیټ ملاوي شوي هغه سره هم خلک خبرې نشي کولی هغه ته هم چې وایي دا دستخط وکړو ما نه خو چشمې کور پاتې شوي دي یاره ښه به ورسره وي وایي زه چشمنتاب هسې ځان پسې وکړی بیا وایي ما سره خو بالپین نشته چې جي دا واله نه زه په پوینټر باندې دستخط کوم په عام بالپین دستخط هم نه کوم دې خو دومره لوی شو نو زه هم پې سوال راځي چې ما خو وی چې زه ته څه غواړم چې دا تمام کائنات رب دې ماله به سره کې لوی ذات دی الله وهم دفع کوي چې الرحمن غرور او تکبر او ربوبیت سره سره زما مینه ډېره زیاته ده مینه دا ما کې څنګه چې پر رب العالمین مې حیران کړي ذهن حیران دی چې اتل زر عالم څنګه ساتي الله فرمایي ترانه یو ځل وغواړه تراته یو ځل وجاړه تراته یو ځل دا سرخ کتکا چې څنګه مې د ربوبیت صفت ته حیران شوي د رحمانیت صفت ته به دې حیران کم ډېر بخونکی ډېر مهربان دی علامہ قاسمی رحمت اللہ علیہ خپل تفسیر کې یو خبره لیکلې ده او دا د سرو زرو په اوبو باندې د لیکلو قابله ده طالبانو دا د الله د کتاب درس دی الفاظ دي ډېر په غور سره اورئ دا قرآن دی چې دې لپاره تاسو تېره شوی دا قرآن دی دله مونږ صرف وایو نحو وایو منطق وایو فلسفه وایو صرف وله وایو چې صیغه خطا نه کو نحو وایو چې فاعل مفعول کې فرق وکړو معانی وایو چې اسرار معلوم شي اصول ولا وایو چې استنباط معلوم شي منطق ورته وایو چې د فلسفو د اعتراضاتو جواب وشي ډېر علوم د دې قرآن د برکو د ډېره توجه کوي هغه وایي د الله سبحانه وتعالی رحم د دې ځای نه معلومیږي چې فرعون د مصر په پارلیمنت ناست دی او ماشومان ذبح کوي دنه لوی ظالم بل کېدی شي د رب بندگان ذبح کوي یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم د ښځو اندام مخصوصه به قتل د هغې بې حیایي به کوله حیا به ته اخسته ویستحیو استحیا کې سلب ماخذ معنی پرتی حیا به ته اخسته ظلم شروع د دنیا ماشومان وریبل د مور د سینو د پاسه او ژوندي حلال کړ وفرعون ذل اوتاد په سر لاس کو به خلق له مخ ټک او صابه دیوبس ډیر ظلم شروع کړو خلق ته وی ما علمت لكم من اله غیری زبان بغیر تاسو لپاره بل اله نشتا خلق ته وی انا ربكم الاعلى زستاسو لوی ربم اغا جابر ظالم فرعون تعالی موسی علیہ السلام لیگی نورتوی فقولا له قولا لینا اللہ اکبر لعله يتذكر او يخشى اے موسی و ہارون دوارا وورے قولا له قولا لینا دے فرعون سر نرمیو کے ډیر په غرور او نه دروي ستاسو د غصې د وجې د فرعونیت زیات نشي ځکه داسې جهنم ته به وولم چې نه غواړم چې ورته وولم په هغه فرعون هم د رب العالمین د رحم دروازه نه ده بند ځکه ورپسې موسی ولیکو چې د هغه رحم معلومیږي او وی قولا دواړو ته وویل موسی او هارون دواړو ته حال دا دی چې خبره خو موسی علیه السلام کوله هارون ته ولی وی چې نرمی کوا علماء نقطه ذکر کی اے هارون اسنه د موسی او د فرعون خبر رواني شي خو بیا د سمیدو امکانی ته جذباتو کې ستا په جذباتو فرعون غرور کې رانی شي قول لینا ځان ورته راوغورځوي دا خبرې نرمې کې دا سړی زما دربار کې ما ته سجده ریز کې دته ووایه چې سوپر پاور بره دی دوکه کې دا د لږ وخت رنګ ډنګ دی دا به ختم شي صرف د رب غلبه به پاتې شي بیا به د مصر خلکو ته ملامت مه چیلنج کوه رب قاسمی خپل قلم راخلی یو ناشنا خبره کوي هغه وایي د الله د رحم نظار شم چا چې ځان ته رب وي انا ربکم الاعلى د هغه باره کې د رب دومره لوی رحم دی چې موسی ته وایي نرمې خبرې ورسره کوه نو څوک چې ځان ته رب وایي
پا آغا دا رب رحم دمر دے چے نرم خبر کوا سوک چے رب تا رب وی دا آغا بارکی با دا رب سمر رحمی من خو غانا یخی دا رب العالمین تا بل چاہتا رب ویلو تا تیارم نہیں دا رب دربار کی دیر جڑا کو دیر پریاد کو اے رب کمزوری و زمون عبادتون دا ریانا ڈک دی زمون خبری دا چالاکینا ڈکی دی زمون شکل و صورت ټول تصنع دے کریم دی پوڈر دی شودا سٹائل دے اس حقیقت پکی نشتا رب تاتوائیو دخپل رحمانیت پا وجہ باندے زمون پا حال رحمو کا زمون گناہونا معاف کا الرحمن دیتوی بے حد محربان پیغمبر علیہ السلام صحابوں سر روان دے سننوں کی دا واقعشتا نو پلار باندې چې روان دی یو زنانا پخلی کی او پدی پخلی کی اور بلی کی نو دا چې دی اور د کوکی ورګی نو پدی پتون وسره ټوټی کې ماشوم دی ا ماشوم دا سي هغه کې نو اور د کوکی ورګی هغه اور بلی درې سلور زره دا حرکت وکړو پیغمبر علیہ السلام د خزه ته وکتل صحابه ته وی تاسو دا ښکار ولیدو صحابه ورته او د الله حبیب مونږ وینو دا خزه دی ور د بوکی ورکی دا ماشوم رستو کی پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي دا ولې دا ماشوم رستو کی وی اې د الله حبیب د دی ور دا تپ ګرم دی دا مور خپل خلد ور ته نزدیکی خو د ماشوم د بدن ورته نزدیکی چې تاو وته نه رسي وی دا ولی صحابو تو یہ دا اللہ حبیب نو مور دا کنا مینا دا وصرا محبت دے ورسر نئی دردی نئی خپکی نئی سوزی دا اللہ پیغمبر سمر و خیال شخصیت تے دا ہر رحم دا پاس آغت دا رب العالمین رحم را مخیتش ورتو یہ زمان صحابو اللہ ارحم بعباده من الام بولدها اللہ ارحم بعباده من الام بولدها زما رب پدی خپل بندگانو د دې مور نه پدی ماشوم زیات مهربان دی یعنی دا مور پدی خپل بچی دومره نه د مهربانه سورج زما رب پدی خپل ټول بندگانو مهربان دی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغید دن پدی طریقہ کامل کردے تپوست کی اید اللہ حبیبہ چی اللہ پخپل بندگانو دا دی مورنا زیاد محربان دے نو مور خودور تپل نور کی رب العالمین بید قیابت پورست جہت دم منستولی تسم فلسفہ دا اللہ چی دا او یو من دو نزیات محربان دے نو اللہ خو دا بندگان دا جہنم دا ور دے منستولی او دا مور خو دا معشوم دا ور تپل نور کی دا سا مطلب در دی خبری تسو بدی بندے پوشوی گزار سے لگیا پوشوی پیغمبر علیہ السلام یو وسویلیو کو او یو پیغام توحید دے قوم تا مخی کو دا اللہ حبیب والا فرمائی چکم دا اللہ بندی و اللہ سر رشتہ نہیں کٹ کرے اللہ تے رب ویلی دا رب مقابلہ کی دا نبی نہیں متاثرہ دا رب مقابلہ کی دا پیر نہیں متاثرہ دا رب مقابلہ کی دا درگاہ نہیں متاثرہ دا ونی گٹی لوٹی درگاہ زیارت نہیں متاثرہ دا رب بندہ دے پا دا رب خپکیگی مور خو بیا هم چی پوکی ور لورکی دی دی خواکی خود ور زید بوتل دی رب دور رحیم دی چی دا ور پا خواب نبوزی دی جنت پا اعلی محلاتو کے بیبان کی خو چی دا عقیدہ دا اللہ دا توحیدی گی صحابو دوئی یو رشتہ دا مور و دزوی چی دا ما تشی دا مورم دی ور دا ولی تاسو مانے صحابو اید اللہ پر مور خبر سے اور دولی دا تاسو مانے عقل بنی و عزت تخیم که دا مور کٹوے پخکڑے دا او دا ماشوم دا کٹوے رانی و پسانے وار لئی دا مور دا ماشوم وجنی نا وجنی خپشی ادر دی که دا ماشوم
مور ورته وی سکول ته لړ شه سبق ته لړ شه او دې لړ نشي بیا یې مور وجني نه وجني خو که دا ماشوم په دې خپله خوله باندې مور ته ووایي چې مورې زما په بچیتوب کې زما د دې پلار نه علاوه دا پلانکي کاکا تا سره شریک دی چې دا ټکي ووایي تاسو وایي دا مورې ورته ولیږله وي دا حیاداره مور داسې بچي ته بچی وي مخ ته به ونه ګوري ورته به وایي رک شه ما دا تور سر سپین کو د دې کوره بار نه موته د حیا پړونی میں په سر پروتو ظالم تا زما په سپینه جامه د به حیا تور داغ لګاو په مخ مې ونه لګي رکتی شو رک دینم شا زنګل درندګان د اخرى الله دې خوري ری ک زما په مخ را نشي تا خو زما سلو دردو زما جامه د داغ کړه مور ځان سره پدی چکی کی شریک نه برداشت کی هغه وی ما ټول جون ستا پلار سره تیر کړی دی ای ورو د مور او د زوی رشته ماته شوه که بچ پاتې شوه نو کوم بنده چې رب ته وی ای رب رب العالمین تی ای رب الرحمن الرحیم تی خدا داتا گنج بخش دا شیخ عبدالقادر جیلانی دا پیر بابا و کاکا صاحبم د زنی صفاتو نخالی ندی اللہ بوئی رکشا اے زما بندہ پا مخ میں انہ لگی اخسعو فیہا ولا تکلمون کوری شما سر خبر انکی ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا اے پرشتو ہمیشہ دا پرد جہنم پور کی اولی کے زماو دا ختم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار بس زماو دا خالق دا مخلوق دا بندہ دا رب دا رحمان رحیم رشتہ ختم سنگ مور کہ دے زان سر شریک بلو گرزو مور دے بچے نہ منی دغه سر رب سر چری شریک ومنو رب دے خپل بندہ نہ منی نو رحمان دے ورته دے نو ورزی الله دے ورزی چې ته د هغه د رحمانیت نه انکار وکي او هغه رب سره په دې صفاتو کې بل څوک شریک کی د ضحاک رحمت الله علیه معنی تاسولی کې هغه الرحمن بالنسبه الى السماء والرحیم بالنسبه الى الارض رحمان دے په دنیا کې په اسمانونو والو باندې ولی رحمان جیر رحم کون کې دے په اسمان والو چرته الله عذاب راوستي دي په فرشتو الله عذاب نه راولي زکه اغي گناهونه نه کوي نو الرحمن بالنسبه الى السماء اسمان طرف دے چھ نسبتو کے رحمان دے صرف نعمتنا او زمکہ کی چونکہ عذابونا ہمشتا نو رحمت دا اسمان پر نسبت پر زمکہ کم دے نو الرحیم بالنسبت الى الارض پس مکہ والو کل کل عذابونا راولی کل کل پی داسی گلے راولی چی دا پستونو پانے کتا پرتی ڈنڈری اولاڑی کل کل پی داسی گلے رولی چی دا میخ استرگی پکم روزی داسی گلے رولی چی چرگان و مرغان پی ملکی یعنی رحمان پا اسمانونو کی دے چی ہمیشہ صرف رحم کئی الرحیم پس مکہ ہم رحیم دے خو کل کل عذابی پا نسبت دا رحمان پر رحیم کے مبالغہ کمالا فرق باندے ہوش ہوئے پا اسمان والو رحمان دے صرف نعمتنا او پزمکی والو نعمتنا ہم کلکل عذاب ہم نو دا عذاب ہم دے نو رحمان نے رحیم کو لگی کم کو دیم فرق دا دے چی الرحمن الذي يعطي اذا سئلا رحمان غزاد دے چی کلت اغوارے در لے در کئی او رحیم الذي يقضي الحاجات من غیر سؤال بغیر د غوښتو د بندگانو تمام حاجات سرکی دیتا رحیم ہوئی رحمان کم ذات دوئی چغواری تھی درکی رحیم کم ذات دوئی چنئی غواری بین درکی اس وزیات معنی پا رحیم کرانا دویم تفسیر مطابق تاستا پتر زمون با دی بدن کی دن رگون دی دا سے رگون اشتا کیوریا ڈریت رومز ریلون چه ورته وي خورتبین هم چې نرالی
مایکروسکوپ کې جم نخکاری داسې رګونه شته چې ډاکټرانو ته هم نوم نه دی معلوم په خپل خپل اندام کې لګېدلي دي پرزي دي کار کوي مونږ هغې ته کومه وینه پکار ده څومره پکار ده څومره بوج پې پکار دی څومره پرشر وړي څومره نه وړي فلټر شوي وینه پکار ده که د تریخي وینه پکار ده د معدې بوج څومره پکار دی هغه رګ ته دا ډیوټي پکار ده مونږ ته پته نشته الله سبحانه وتعالی هغې ته ډیوټۍ باندې فرشتې لګولي دي د هغه رګونو خدمت کېږي الرحمن سړی پرې نه پوهېږي په دې سترګو کې دننه 100,000 سی سی لینز دي څومره پردې دي هغه یو څیز په دمکۍ سلوکۍ بیا تا ته ښي بیا په دې سترګو باندې دننه تاسو وګورئ خپل ببوزي لګېدلي دي په دې د دې اوښکو خړه راشي دا سترګې داسې شي چې داسې شي بیا صفا شي دې کې کوم سپرینګنګ لګولی دی په خپله کد ځي راځي د وینې څومره مقدار کې وینه پکار ده هغسې ځي راځي ته پې پوهېږي هم نه چې سترګې رپ وکړو دا ټول نعمتونه چې کوم ذات درکړي دي ته وایي رحمان دغه ذات وپېژنه دغه ذات سره خپل تعلق برابر کا څوک دا فرق کوي ابو حیان اندلوسی البحر المحیط کې وایي الرحمن الذي تکثر رحمته رحمان غزاد چې نعمتونه سم ډیر دي والرحیم الذي تتکرر رحمته رحیم غزاد چې دا غر رحمتونه بار بار راځي نو رحمان چې رحمتونه ډیر وي رحیم چې نعمت پسې بیا بیا نعمت راځي دا رب العالمین دې نو تاته وکولا چې زما دومره لوی طاقت دی دومره لوی الوهیت مې دی تاسو وایه د کوم ذات چې دومره لوی الوهیت وي هغه ذات په ځان سره دا معصوم او دا کمزور مخلوق شریک کی نه شریک کوي نو دا عوام په دې خبرو پوهه کې په خپلو کلو علاقو کې چې ګوره رب شریک نه مني ځکه شریک هغې ته وایي چې محتاج د الله ربوبیت او رحمانیت چې ووري عقل ودې وخوځي دا مونږ خو د خپل عقل مطابق د خپل پوهې مطابق او د دې وخت مطابق لږه خبره وکړه د الله سبحانه وتعالی پر رحمت چې شروع شي ډېر لوی وسیع رحمت دی د هغه رحمت د وجه نه تاسو وګورئ دشمنان چې کافران دي هغې ته هم د اوبو نظام ورکړی دی د بارانونه پرې راولي رزق ورته ورکوي هغه دشمنانو ته هم خوراک ورکوي د لوږې وجنې نه هغې لګیا دي د الله د قانون خلاف د الله د دین خلاف د مدارسو خلاف د علماو خلاف د اسلام خلاف د هغې ټولې سوسایټۍ استعمالیږي د الله دشمنۍ ته ولاړ دي د الله جنگ ته ولاړ دي بیا هم الله هغې ته تازه اوبو تازه خوراک ورکوي بلکې د مسلمانانو نه ورته دنیا کې خوراک ښه ورکوي چې حجت پې قایم شي سبا دا ونه وایي چې موږ سره نعمتونه نه وو نو دا د الله د رحمانیت دلیل دی دې وجه نه دغه رحمان ذات ته ورنږدې شئ د خپل حاجات دغه ذات ته ورپېښ کې د دغه ذات دپاره مال جان صلاحیتونه ولګوئ او د دغه ذات مینه او محبت دې زړه کې وردننه کې دغه ذات سره موږ شریک نه منو نه په ذات کې نه په صفاتو کې او دا یاد ساتئ د رحمان د الله صفت د رحم متکلمین راله لغي وی رحم تعریف دی رقت القلب زړه نرمېدل وی د الله خو زړه نشته نو موږ رحمت د الله صفت نشو ګڼلی وی دې ته به وایي نعمتونو والا دی دا هغه بیوقوف خلق دی کمعقل خلق دی متکلمین وی دا امام المتکلمین دی وی دا عقاید والا دی دا هسې ګپ شپ والا دی دا سره متکلم دی نه دی په عقیده سره پوهېږي نه وی دی د مناظرې کورسونه پړاوي په عقیده پوهېږي دی په هیڅ هم نه پوهېږي دی د الله په صفاتو نه دی پوهه بس دی په هیڅ هم نه دی پوهه رحمت د الله صفت دی بغیر د تعویل نه څنګه رحمت د الله صفت دی بغیر د تعویل نه او دا رحم په بندگانو کې هم دی خو د الله او د مخلوق رحم یو شان نه دی بسم الله خاص په مدد د نوم د الله شروع کوم
الرحمن عام مہربان دے دغا اللہ پہ دنیا کے الرحیم خاص مہربان دے یا الرحمن مہربان دے باسمان والو الرحیم رحم کو ان کے لئے بزمک والو الرحمن غٹو نعمتن والا دے الرحیم بڑو نعمتن والا دے الحمد ڈول صفتنا دا الوہیت للہ خاص اللہ لردی رب العالمین چی تربیت کو ان کے دے دغا اللہ دا ٹھول مخلوقاتو الرحمن جو دیر نعمتن والا دے الرحیم ہمیشہ نعمتن والا دے یو کسی ہوا ہے